نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت لګلې په خورون کې د سود باندې او ورکون کې د سود باندې. څوک چې سود خوري او څوک چې سود ورکوي په دواړو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلې دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی الربا 70 بابا، د سود او یا دروازې دي اهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح امه او كما قال عليه الصلاه والسلام. او یو دروازو کې کمزور دروازه ده د نعوذ بالله چې سړی د خپل مور سره نکاح وکړي، دومره لوی ګناه ده. يمحق الله الربا، ختموي الله تبارک وتعالى مال د سود، ويربي الصدقات او زیاتوي صدقې لرا. دو معنی دي، یو معنی دا ده چې د سود مال عام مشاهده کې موږ په دنیا کې لري چې ډېر لږ وخی د حرام مال وخت دومره زیات نه وي. پلار نیکه چې حرام راټول کړي نو څو ته وګوره بیا چل ته پاتې شي دي. هغه څه چې پلار نیکه جمع کړي نو سی پیراوږي نه خلی ځانن پراغله واپس خرڅ کړي، حتی درته پر پردو فقیرو ته پاتې شي. یو معنی دا ده چې په اعتبار د آخرت سره د سود مال کو ډېر زیات دی، خو په آخرت کې دا څه دی ختم دی، هیڅ حیثیت نشته دی. او حلال مال کو ډیر لګ دی په آخرت کې دا ډیر زیات دی. يمحق الله الربا، ختموي الله تبارک وتعالى مال د سود، ويربي الصدقات او زیاتوي صدقې. والله الله تبارک وتعالى لا يحب من كل كفار، د هر ناشکر اشیم ګناهګار سره. ان الذين كسان امنوا چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات نیک عملونه کړی دي، واقاموا الصلاه پابندي کوي د مانځو، واتوا الزکات ور کوي زکات، لهم دلرا اجر بدلی د دوی عند ربهم پس د رب دوی باندې، ولا خوف عليهم نبيرا پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشين. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله مؤمنان ويرجوا د الله تبارک وتعالى نا وذروا فرد وما خاص بقيات باقي دي من الربا د سنة ان كنتم مؤمنين كجري تاس مؤمنان. فان لم تفعلوا فاسكجري دا کار تاسو نکو سودخم پری نه خودو فاذروا فس خبر شي بحرب من الله پجند الله تبارک وتعالى ورسوله پر رسول الله تبارک وتعالى. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے حدیث مبارک کے راضی وی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ تبارک و تعالی بخورن کی د سود تاوئی پورز د قیامت خذ صلاحک للحرب. نبی علیہ السلام فرمائے اللہ تبارک و تعالی بسود خور سری ته پورز د قیامت اوئی خذ صلاحک للحرب، اسلحه دراواله او زما جنگ تراوزه بس او زما سره جنگ وکا انت ورته اوئی لیشین. فإن لم تفعلوا فاسكتوا دا کار تاسون کو فاذنوا بس خبر شي بحرب تصدباني من الله د طرف د الله نا ورسول د رسول د الله نا. وان تبتم کجر توبه استتاسو فلكم رؤوس اموالكم استاسو پر راس المال دے لا تظلمون تاسو ظلم کوي ولا تظلمون فتاسو ظلم انکړشي. وان كان ذو عسره کچر تويدا قرضدار خاوند تنسیا تا چې تا قرض پیسې په سود ورکړي هغه څه شي غریب دې تنگدست دی. وان كان ذو عسره کچرتوی دا مقروض سره تنگدستا فنظره مهلت ورتور کوي الی میسرا در مالداري پوری خیر مالدار شمه ته زما پیسې راکې. وان تصدقوا او کو صدقه موکړه خیر لکم دا غوډه غوړه تاسو لرا خیر دې غریبی دې دا پیسې له پسود درکې خدا پیسې درته خیراتی فاتح شي. ان کنتم تعلمون کو چرتا تاسو پوئی گئی. واتقوا ویریگئی یومن دا آخر ورزنا ترجعونا چی تاسو واپس کڑشی فی فاغی کی الاللہ اللہ تبارک و تعالی تا ثم توفا بیاو پورا بدلور کڑشی کل نفس ہر یا نفس تا ما بدل دا عمل کسبت چکڑی وهم لا یظلمون او پدی بظلم انکڑشی. یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا تداینتم کلچما ملکوی تاسو بدینین دا قرضو الى اجل مسمى دنیتی مقرر پوری. امور انتظامیہ متعلقہ دینو چې قرض کوي نو پای کې ردی خبر خیال او ساتي ځکه بیا خو د سبب په منځ کې جګړې راځي. نو د قرض په معاملې کې د دې خبر خیال ساتي چې جګړې د مسلمانانو په منځ کې ناراضي. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو اذا تداینتم کلچما ملکوی بدینین د قرضو الى اجل مسمى دینتی مقرر پوری
فاكتبوه نفس الیکای دی لرا دا معامله ولیکای چارچه قرض پیسې ورکړي لیکل پکې وکا وليكتب بينكم لیکل دیو کی پمنځ تاسو کې کاتب لیکون کې بالعدل په انصاف سره ولا يأبى انکار دین کوي کاتب لیکون کې ان یكتب د لیکلنا اسره زموږ مسکې لیکلو کمال لیکل ناراضه انکار د لیکون کې نه کوي کما علمه الله لك څنګه چې خو نه کړی د الله تبارک وتعالى فليكتب پس لیکل دیو کې وليملل الذي بیان دی وکړي خاکس عليه الحق چې هغه باندې قرضدار دی او چې په ما باندې د دومره پیسې دي وليتق الله وديرګ د الله تبارک وتعالى انا رب چې رب ده ولا يبخس او نه کموي منه د قرضنا شيئا شيء اسه چې بدبه ډیر وي او د رسول په لږ یاد کی چې دا ولیکا فان كان الذي فسق چرتوي خاکس عليه الحق چې بابا قرضوي سفيها قمقل معشوم دی یا قمقل د خبرې نشي کوله او ضعيفا یا کمزور وي او لا يستطيع یا طاقت نلري ان يمل د بیان کوله هو دی مفل يمل پس بیان دیو کی وليه ولد دو بالعدل فانصاف سرا واستشهدوا گواهان انسي شهيدين دوتن گواهان من رجالكم د سروستاسنا نګور چې معاملې کوي په خلک خپکیږي مړ لږه پیسې د سپته د دې لیکل کوي ودا قران کې راغلي ښا دا خدغان خبره نه ده لږه پیسې چاته ورکې لیکا ډېر ورکې لیکا گواهان په کوم کې نه وا ځکه چې په دې خدغان نه جوړيږي او سبب په خدغان بیا جوړيږي نو گواهان په کوم کې نه وا لیکل په کوم وکا